تكبير الله أكبر نعرة تكبير الله أكبر پشان کی گستاخی کرے دا داغے خلاف د چاسدے کالج او د چاسدے سټوډنټان راوتی دي سلسله د دې روانه شوې ده چې یا په یو ملک کې یو سړی راپاسي یا د یو ملک سربراه راپاسي یا زمونږ په دې ملک کې کم عام خلک دي راپاسي د محمد صلی الله علیه وسلم په شان کې دا سویم ځل دی چې د ګستاخیو تسلسل دی روان کړی دی خو دا ورځ تر ورځه زیاتېږي هم د هغې ملک صدر آسیې سره ملو شو هغې داسې یو بیان ورکړه د هغې ملک د فرانس صدر چې هغه د مسلمانانو زړونه بیا ډېر ازار کړل او زمونږ اسلام ته ډېر په سپک نظر وکتو ګرانو ملګرو نن که مونږ وګورو نو په 400 کې د دې نه مخکې هم زمونږ په دې ایریا کې 2-3 ځله څه خلک راپاڅېدل او ګستاخي یې د حضور صلی الله علیه وسلم په شان کې وکړه دې لپاره داسې یو قانون سازي داسې یو سیسټم جوړ کړې چې باقي څوک همت ونه کړي چې زما د ګران مصطفی باره کې باقي څوک ګستاخي ونه کړي ګرانو ملګرو مونږ له تا نظار چا اے نبی مونږ په تا قربان چا اے نبی نن که دا گستاخ رسول کی سزا سردار سے جدا ګرانو ملګرو نن که دا سټوډنټان راوتلي نو زه د دې میډیا ملګرو په نوټس کې هم یو خبره راوستل غواړم چې زما د کالجونو سربراهان زما د تعلیمي ادارو سربراهان خو د کشمیر باره کې نن احتجاج کوي نن زما د تعلیمي ادارو سربراهان د کشمیر باره کې احتجاج کوي چا چې خرڅ کړی دی کم کشمیر چې زمونږ سربراهانو خرڅ کړی دی خو ګرانو ملګرو هغې نن د ګستاخ رسول خلاف احتجاج دپاره سټوډنټان نه کوي گستاخ رسول کی ایک کی سزا سرطان سے جدا سرطان سے جدا نن که مونږ وګورو د دې مذهبي پاټو صرف دا کار دی چې دلته ګستاخي وشي دی به راوځي دی به صرف د خپل مذهبي مشرانو خبرې وکړي د خپل مذهبي جوماتونو خبرې به وکړي دلته به پرې مونږ ته سیاست یې وکړي او لاړ به شي نن که پښتون سټوډنټ فیډریشن د دې ګستاخۍ خلاف راوتی دی نو ګرانو ملګرو صرف او صرف دا یو مطالبه کوي چې بس باقي دا ګپې شپې پرېږدی باقي د ریشي لپاره قانون سازي وکړي قانون سازي داسې وکړي چې زما په ملک کې دننه یو کس ګستاخي کوي د هغه نه دې دا جبه او دا سر کټ کړي شي او چې زما د ملک نه بهر یو سړی ګستاخي کوي هغه ملک سره د سفارتي تعلقات ختم کړي شي